بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول ته یو درخواست کوم، دلته که دې وخت کې ایم پی ای دی که مینر دی که نه، دا زموږ د پارټۍ دی، د ښه دی او که خراب زموږ د پارټۍ دی. موږ له پارټۍ دا جته دا کامیاب کړي موږ کامیاب کړي. زما خبره واورئ، زما خبره واوره که نه، زما خبره واوره. زه تاسو دا یو خبره کوم، دلته موږ څه لپاره راغلو؟ دې لپاره چې خپلو کې اختلاف وکړو. دا زموږ موږ به زه به ډېر ژر یو غټه جرګه راغواړم، د پارټۍ څومره ورکرس چې دي هغه به راځي، دوی کې به د پارټۍ مشران ناست وي. زموږ ځان د خبره ده، د کور خبره ده، زموږ د پارټۍ ځان دنده خبره ده. دې وخت کې چې کوم مقصد دپاره راغلي یو هغه مقصد پوره کول دي. او زه د ورکر سره یو وعده کوم چې ډېر ژر د مردان روډ باندې به د روژې نه مخکې موږ به یو غټ پروګرام کوو، ټول ته به کوم چې هغې نه بیا راځئ، هغې کې به موږ بیا خپله دغه چې د عمران خان لپاره تحریک چې دا به ورکر شروع کوي. انشاءالله بیا به زه ورکر وګورم، ټول به هغې کې بیا به شانه په شانه ودرېږو. او اوس چې دی څه چې د پارټۍ دلته کوم مشر وي هغه چې څو دغه لایحه تیار کړو په هغې عمل وکړئ. او دلته زموږ مخالفین هم دي، بل دلته کې بعض کسانو دکاندارانو تاجرانو چې کوم دغه مخالفت کړی دا زموږ وروڼه بایګان دي. تاجر برادري دلته څومره چې ده دا موږ سره کلکه ولاړه وه. دلته موږ یو مسله راغلی د پی ټي آی ټول دکانونو صدران تنظیمونو ټول موږ سره ولاړ وو، چا هم هغوی ته پراپر دعوت نه دی ورکړی. ما سره اوس خبرې وشوې د هغوی چې موږ چا پوره دعوت نه یې راکړی. 126 दिन درنه 400 दिन واحد زوم چې ما تېره کړې ده. زه 15 ورځې پس ما جامع به کړې، ما په نیکر کې شپه کوله، جامع به هلته وینځلې. ګاډي خبره نه راغله، ګاډي پرېږده. خو موږ جدوجهد کړی دی. ما سره 400 दिन یو جان علم و، یو بل ماشوم و، یو ساکب و. په موږ شیلنګ څوک هم نو. موږ ذلیله شو پرې پارټۍ کې، خو موږ پارټي پرې نه ښوده. په ما باندې ډزې وشوې، زما بېعزتي وشوې، خو ما پارټي پرې نه ښوده، ځکه دا پارټي د چاره پلار نه ده، دا زموږ د ورکرانو پارټي ده. زموږ جدوجهد دا د عمران خان دپاره دی، دې کې موږ سخته تېرو. خو زه دا ویم چې کله موږ ورکر دا مضبوط کړو او ورکر په یو پیج شو، نو دا خلک په تاسو ته کیني. ټول په دې چوک کې اختلاف موږ نه کوو چا سره. زه دا ویم چې موږ عمران خان د په عمران خان ازادول، نو چې سړی تحریک نه شروع کوي نو ورکر یې ولې نه شروع کوي؟ زه خو په دې تمه یم. نن که زما ورور راپاڅېدلی دی، ما ته پته ده دله چل نه ورځي، دی په دې 16-15 نه دی، خو دې سره به د غټه ګناه دا چې عمران خان عاشق دی، د غټه ګناه داره چې دی لکه لیونو کله هلته ځي او کله دې خوا ځي، خو ده ته مخه نه میلاویږي. نو زه دا یو خبره کوم، ما اسد ته دا ووې، ما اسد ته دا خبره وکړه چې زموږ دا زوړ پېټرول پمپ و، دې کې موږ د جمعې په ورځ د سره اوس خبره کوم، د جمعې په ورځ 2 بجې په 14 تاریخ یو میټینګ کال به کوو د ورکر، ټول ورکر به راشي، هلته به متفقه فیصله وکړو چې موږ له څه کول پکار دي د عمران خان د ازادۍ دپاره. په دې چوک کې موږ چا سره اختلاف نه ساتو. زموږ یو مقصد هغه عمران خان دی. او په دې زه د سره خبره کوم که دا وشو، په دې موږ به بیا یو پریس ریلیز به وشي او تاسو ټول به خبر شئ، بیا هماغې له راشئ هلته بیا نورې خبرې کوو. تنظیم والي صاحب خبرې هم کوو. ګوره ما تنظیم د 400 تنظیم ما ته 6 میاشتې ما ته پرې 6 میاشتې زه کله پارټي جوړه کړم، تنظیم برابر کړم، دا 19,000 19 زره عهدهداران راځي. نه ستا په چاده کې صرف یو ضلع صدر دی، کله سابقه شي کله لایقه شي، هغه عزالله خان دی، بل نشته پکې. نو زه درته وایم پارټي مضبوطول دا ما ډېر ښه چل راځي، پارټي منظم کول ما ډېر ښه چل راځي، دا ورکر منظم کول دا ما ډېر ښه چل راځي. خو چې کله موږ له لږ غوندې اختیار راکړي، تاسو بیا تماشه کوئ چې څه کېږي. بیا
نو ان شاء الله چې کله دا دغه شي په 14 تاریخ خبره کوم اسد سره نو کو به یو میټینګ به وکړو هغې کې به ټول بیا خبرې وکړو انشاءالله. خو په زړه کې مې دا ډېر یو لوی ارمان پاتې دی چې دا دونه لوی 90 MP دي زمونږ ستا اډیالې ته صرف 70 کسان راځي. ولې تاسو دلته تنخواګانې یالی تاسو ښه برابر هر یو د دې شوق کوي چې ماله پولیس والا راکړي څلور پولیس والي په دې باندې نه کېږي دا خبرې. ورکران به راځي که خیري په 14 تاریخ په دې کې به نه MP نه به MNA په دې کې صرف موږ ورکران به راځو که خیري په 14 تاریخ دغه زموږ ځای دی مردان روډ باندې که خیري ټول به راځي او ښه خفه یم ټولو نه 8 بجو نه دلته یو موږ یو دوکان بند نه کړی شو. ولې چې نوابان راغلل ټول 4 بجې میډیا راغله میډیا وشوه کیسه ختمه شوه ولاړل بس دا کیسه لاړه داسې نه کېږي. زه بار وایم دا زمونږ دا سړی چې دی دا ولی دی قسم په خدای جیل کې چې موجود دی دا ولی دی خو په دې باندې څوک پوهېږي نه. نو الله دې موږ له قوت راکړي دې ورکرانو له قوت ورکړي دې څه ونه کړل دا به اوس موږ کوو انشاءالله. دا تقریر ته د ورکرانو تقریر ته پرېښودل ښه یې وکړل نر کار یې وکړ یو کس یې تقریر ته پرېنښودل او دا یې ډېر نر کار وکړ ځکه چې ساره 8 بجو نه دی ما سره دلته دي دی په عذاب شو تقریر د دی حق و چې هغې ونه کړو داسې لویه خبره خو نه ده داسې غټه خبره خو نه ده دا 14 تاریخ باندې ما د ښکاري جمعې ورځ ده بد لګې نه جمعې ورځ ده او 2 بجې نه پس که خیري ټول ورکران بیا ته ریکویسټ کوم زه به په میډیا باندې هم دا دغه کومه راځئ به هلته انشاءالله پوره قوت سره به راځئ مردان روډ باندې زمونږ دغلته یو ځای دی هغې ته به ټول ځان راغونډوي مهرباني. مخلصه دا وي بیا قسم په خدای چې دا مخلصه نه دي دا د دې تلاشي والا چا په جیب کې 100 روپۍ چا په جیب کې 200 روپۍ ځان صحیح دلته دا مخلصه دي دی وو ټکو پاره ته به ورکره مو ګټه ځان صحیح په ځای باندې زنده‌باد یخبري کورسه بشری دي بیا سره ځان نه راځي په خپل نوم نه راغلي مې بیا بجلی دیم اغي سره او چپ دیم سره خیر محمود جانا کسان لام دا چرته دا ریلی کو ریلی دا سره شو مایک سره ذکر ریکارډینګ کوم دا سره شو شي بیان